خو اخره کې د سره یو ډیره بهترین خبره کومه او دا خبره به ټول د زلمو چې څومره هم سپورټران دي نو دا به لازمي شیر کوئ. زلمي د پښتونخوا دي، ازمري د پښتونخوا او دعا ورته کوي ټول شاه زلمي د پښتونخوا. د لوبو په میدان وي که د جنګ په میدانونو بس هر چا دي منلي پېښوري د پښتونخوا. څومره چې هم د پېښور پین دي نو هغه ترې رامخې ته شئ چې ټولو له مبارکي ورکړم. څومره چې هم د پېښور پین دي نو هغوی ته د ډېر زیات مبارک شي. پېښور زلمي خپله اولنۍ ګټه ترلاسه کړه د چا خلاف؟ د کراچي کینګ. ملګرو PSL چې په کومه سنسنیخیز طریقه باندې شروع شو نو اولنی میچ په یو رنز باندې ګټلی شوی او دا دویم میچ چې کوم وشو ملګرو د زلمو او د کراچي کینګ خلاف نو دا په 2 رنز باندې وګټلی شو. نو بنیاد چا کېښودو ملګرو؟ ملتان سلطان او لاهور قلندر چې پرون کوم میچ کړی دی، کومه سنسنیخیزه مقابلې کړې ده نو هغه آغاز زلمو او کراچي کینګ برقرار وساتو او ټولې دنیا ته پیغام ورکو چې PSL به دا ځل ډېر زیات ګرم وي. څنګه چې ملګرو د انډیا څه چوپړه دی که څه نوم یې دی دې سیټ کې تاسو ته دا پوسټ ښکاري چې د خپل پوسټ کړی دی چې د IPL نه بعد PSL له زه دغه اعزاز ورکوم چې IPL پسې PSL چې کوم دی نو هغه بهترین لیگ دی. نو اغیار او دشمنان هم په صفت باندې مجبوره شوي دي چې د PSL صفت وکړي. IPL پسې په 2 نمبر چې کوم لیگ دی نو هغه PSL دی، د پاکستان سوپر لیگ دی. نن چې کوم میچ وشو ملګرو د پېښور زلمو او کراچي کینګ د میچ چې کوم ډیټیل دی ملګرو نو هغه در سره د سیټ کې په تصویر کې شریک کومه. چا څومره ښکلی بالینګ وکړو، چا څومره بیټینګ وکړو، چا څومره رنز وکړه، هغه ټول ډیټیل در سره زه په دې سیټ کې شریک کوم. دا تصویران لازمي وګورئ. نو کراچي کینګ بهترین پرفارمنس وکړو او دا یې ثابته کړه چې زموږ سره کم بیټینګ دی نو هغه تباهکون بیټینګ دی، ځکه چې عماد وسیم هغه دومره بهترین بیټینګ وکړو. بیا شعیب ملک نو تاسو که وګورئ ملګرو د کراچي کینګ سره ډېر زیات بهترین بیټینګ دی. خو ملګرو نیوکه به کوو، نیوکه به څه کوو ملګرو؟ د زلمو چې کوم بالینګ پرفارمنس دی نو هغه ډېر زیات مایوس کونو، ځکه چې 200 رنز ټارګټ دا ډېر غټ ټارګټ وي. نو که تاسو ایکسټرا وګورئ ملګرو کم ایکسټرا چې د زلمو ټیم بالرانو ورکړه نو دا نه په کار. میسنګ هم وشو، کیچونه هم میس شو، نو دا میچ دومره سنسنیخیز طرف ته لاړی. نو دا به نیوکه کوو ملګرو چې د پېښور زلمو بالینګ لاین اپ چې کوم دی هغه لږ غوندې کمزوری دی. د دې ټورنمنټ ملګرو 2 میچ وشو په دې 4 ټیمونو کې د لاهور قلندر سره چې کوم بالینګ دی نو دا ډېر بهترین بالینګ لاین اپ. پرون تاسو وکتل ملګرو چې لاهور قلندر په کومه طریقه باندې میچ ودرو او وینې کو، هغه بالینګ پرفارمنس زمان خان چې کوم اخیری ورکو. بیا نن چې ملګرو د زلمو ټیم هغه اخیری بالر بالینګ وکړو ملګرو نو هغه هم میچ ودرو په ځای باندې او زلمو وین کو. نن ملګرو که تاسو وګورئ پارټنرشپ څومره اهم کردار ادا کوي. بابر اعظم سره چې کوم بل بیټسمین ولاړو نوم یې ګران دی، نوم یې نه راځي، خو د هغوی شراکت 100 رنز پارټنرشپ هغوی وکړو نو تاسو وکتل ملګرو زلمو ټیم چې کوم دی هغه 200 غوندې ټارګټ کېښودو. بیا ملګرو کو دې طرف ته د کراچي کینګز خبره وکړو نو د عماد وسیم او د شعیب ملک په منځ کې چې کوم پارټنرشپ وشو نو هغې څومره اهم کردار ادا کړو، ځکه چې په 46 رنز باندې د کراچي کینګز 4 کسان آوټ شوي. نو میچ ډېر زیات بهترین شو او PSL به ډېر زیات خوند کوي. او تاسو ته ما مخکې مې ویلي بیا هم درته وایم چې دا ټول زموږ ټیمونه دي. زه کراچي کینګ له نن ډېر زیات داد ورکوم، زه د هغوی د بیټینګ نه ډېر زیات متاثره شوم چې ډېر بهترین بیټینګ لاین اپ دی. خو دلته ټارګټ ډېر زیات و ملګرو، 200 رن ټارګټ په T20 کې دا ډېر غټ ټارګټ وي، خو هغې بیا هم هغې پورې ډېر په ایزي طریقه باندې لاړه. خو شعیب ملک هم آوټ شو، شعیب ملک آوټ کېدو سره پریشر راغلی ملګرو په چا باندې؟ په کراچي کینګ باندې. نو میچ ډېر بهترین وشو، کراچي کینګ ډېر ښکلې لوبه وکړه. پرون چې کوم دی ملتان سلطان هم بهترین لوبه کړې وه، ځکه د رضوان موږ ټول پین یو. رضوان یو بهترین انسان دی، په دې باندې ټول د ملتان سلطان چې څومره هم پین دي نو هغوی په دې باندې خوشحاله و چې محمد رضوان هغه ډېر بهترین پرفارمنس وکړو او د کپټنۍ چې کوم کردار دی نو هغه برپوري طریقې سره سرانجام کو. میچ په تاسو باندې څنګه ولګېدو؟ تاسو کې څومره خوند واغستو؟ کمنټس کې موږ سره خپله رایه شریک کړئ ملګرو. خو اخره کې در سره یو ډېره بهترین خبره کومه او دا خبره به ټول د زلمو چې څومره هم سپورټران دي نو دا به لازمي شیر کوئ او رمیز راجا پورې به یې رسوئ که چیرې تا ریډ فلیګ ایریا ویلې وه KPK ته
نو د پېښور زلمو چې کوم سپورټ دی نو نن ما ملګرو په سټیډیم کې وکتل ما د کراچي کینګ اواز نه دی اورېدلی او ما د زلمو نارې ډېرې په چغه باندې د هغه زلمو د سپورټرانو واورېدې زنده‌باد د زلمو سپورټران چې په سټیډیم کې کوم موجود وو که زما دا غږ ورته رسي نو آی لو یو تاسو د پېښور زلمو چې کوم نوم دی نو هغه هم په چوته الفاظو باندې یاد کو او ټولې دنیا ته هم وښوده چې یاره که په پېښور کې میچونه نه کېږي نو موږ د زلمو سپورټ دپاره کراچۍ ته ځو لاهور ته ځو ملتان ته ځو او موږ به د زلمو سپورټ کوو او الحمدلله ډېر زیات سپورټ دی د زلمو ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ دا زما نوی پیج دی تاسو سره به ټول اپډیټ په دې پیج باندې شریک کوم ټول ملګري دې پیج ته راشئ ستاسو سره به دغه اپډیټ او دغه خوشحالیانې په دې پیج شریک کوم چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو آواز پاکستان زنده‌باد PSL زنده‌باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله پامان